الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعميم. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، طلباء عزوام او زمادنا وگو عزتمندو درنو مشرانو او د اطرافنا راغلو ملمنورونو، نن په دې میدان کې دو خوشحالۍ دي. یو خوشحالي د دې ماشومانو د ختمونو ده. د دې بعضو ملګرو قرآن په ختم سرته په حفظ رسولی دی، بعضو ماشومانو قرآن سرته په ناظره ختم رسولی دی. د هغې په خوشحالۍ کې موږ او تاسو را جمع شوي یو. دویمه غټه خوشحالي چې په دې ځای کې نن د مدرسې د سنگ بنیاد، د مدرسې د آبادۍ او د هغې لپاره خوشحالۍ کې موږ او تاسو را جمع شوي یو. انشاءالله العزیز ډېر زر تر زره چې څنګه د بشیر احمد رور حوصله ده او څنګه چې د دوی د مینا محبت، انشاءالله العزیز چې زر تر زر به تاسو په دې کې مدرسه آباده ووینئ انشاءالله العزیز. محترمو دا ډېره لویه خوشحالي ده. په دنیا کې د قرآن ډېر لوی عزت الله دې کتاب له ورکړی دی، او کومو خلکو چې دا قرآن سینو کې نیولی دی او ځان سره یې رانږدې کړی دی، د الله جل شانه ډېر لوړ مقام هغه خلکو له ورکړی دی. که موږ تاسو وګورو لکه څنګه چې د اسلام د لومبنۍ زمانه وه، هغه زمانه کې د خلکو بل شان حالت و. ژوندی لوڼه خلکو ښخولې، د بوتانو عبادت په خلکو کو، او دارنګه په بربنډه طوافونه په خلکو په مکه معظمه کې د بیت الله نه چاپېره طوافونه کول. په سوونو کاله دشمنۍ را روانې وې، او چې کله قرآن راغی الله جل شانه کوم لوړ مقام هغه خلکو له ورکا. شاعر وایي خود نتی جو راہ پر غیروں کے رہبر بن گئے، خود نتی جو راہ پر غیروں کے رہبر بن گئے. یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. چې کم خلق په خپل پلار باندې نو، هغه زما ستا دپاره استادانو ګرځېدل. او بیا حضور علیه السلام وفرمیل وی ګورئ زما صحابه کرام اصحابي کالنجوم، وی زما صحابه دا په شان د ستورو دي. بأیهم اقتدیتم، کم یو پسې چې تاسو اقتدا وکړه اهتدیتم، تاسو به هدایت بیا ومومئ. الله جل شانه دا دومره لوړ مقام صحابو له په څه باندې ورکه. الله جل شانه دا لوړ مقام صحابو ته دی ورته نصیب کړی دا په قرآن پاک باندې. علي رضی الله عنه رټاپ شاعر و. علي رضی الله عنه د حضور علیه السلام د تره زوی هم او د حضور علیه السلام زوم هم او د ټاپ شاعر هم و. علما ذکر کوي علي صاحب له الله ډېر لوی علم هم ورکړو. حضور علیه السلام وفرمایل وی انا مدینة العلم، زه د علم خزانه ما، او کم سړی چې زما نه علم حاصلول غواړي د علي صاحب په دروازه باندې حاصل کوي. د علي په دروازه باندې د خزانې له
راشئ. علی رضی الله عنه فرمایي ویلیس الیتیم یتیم من مات والده بل الیتیم یتیم العلم والادب لیس الجمال باصواب تزینها بل الجمال جمال العلم والادب. وی ګوره دا خایس نه دی، لیس دا یتیم نه دی هغه انسان چې دغه پلار مړ شي. مونږ خو دې ته یتیم وایو، ماشوم بچی پاتې شي د پلار سایه د سر نه اوچته شوه، مونږ وایو دا یتیم دی. یقینا یتیم دی، څه شک پکې نشته. علی رضی الله عنه وایي ده ته یتیم مه وایه، یتیم هغه چا ته ووایه چې د قرآن او د حدیث نه خبره پاتې شي، د قرآن او د حدیث نه بې علمه پاتې شي. علما ذکر کوي وایي دغه یتیم دی. او بیا علی رضی الله عنه فرمایي وایي ګورئ لیس الجمال باصواب تزینها. وی جمال دې ته نه وایي ته نه پاکې جامې واغونده، ته دې ته نه وایي ته سر غوړ که او لار پکې وباسه، دې ته نه وایي ته ګیره غوړه که او منګزې که. دا جمال نه دی. جمال العلم والادب بل الجمال جمال العلم والادب. وی جمال چې دی نه د علم او د ادب دی. علم در سره راغی، الله ښایسته کړی، ادب درله راغی، الله کامل کړی، الله جل شانه تعالی دا فلاح دل درکا، خلاصی دل درکا. عرض می دا محترمو خپل ماشومان بچی اوسانه زمانه کې دا ډیره لویه تباهي ده. ماشومان بچی په دې معاشره کې ژوند تیری، خدای یقینا دا ټول سیل می دو نمبرې ته روان دي. خپل ماشومانو تربیت وکړي او دا به یاد ساتئ د ماشوم بچی تربیت د کېږي په مدرسه کې. هغې وجه دا ده په مدرسه کې د سیګرټ نشته، په مدرسه کې د چرس نشته، په مدرسه کې د آیس نشته، په مدرسه کې د تماچه او ټوپک نشته. د دې څیزونو نه د بچي نه په سکول کې بچ کېږي، د دې نه د بچي نه په کالج کې بچ کېږي او نه دې نه په یونیورسټۍ کې بچ کېږي. د دې نارواو نه ناجایزو نه چې د بچي بچ کېږي که نه نو دا قرنګ دی د ګل په شان ګلونه. دا چې ته تاله جوړوي نه دا مدرسه ده، دا د علماو محنت دی او د دې محنت لپاره دا مدارس هم آباد دي، د دې محنت لپاره دا تبلیغ مرکزونه هم آباد دي او د دې محنت لپاره دا خانقاهونه هم آباد دي. بچي به د بچي کېږي په دین باندې او ته چې قیمتي کېږي نو په دین باندې. علما ذکر کوي وی ګورئ خلک وایي اوس ساینس دغه ترقي وکړه. علما محدثین وایي د ساینس ترقي دا د حضور په زمانه کې وه. اوسنۍ زمانه کې د ساینس ترقي نه ده، د ساینس ترقي خو د حضور په زمانه کې وه. صحابه روان دي او مخې له دریاب راغی، دریاب راغی نو هغې خپل امیر نه تپوس کوي وایي څه چل به کوو؟ هغه ویل یاره دا خو مخلوق دی او موږ د الله د دین د خدمت او د محنت لپاره راوتي یو. د ورځی پې هغې بسم الله الله اکبر ویل په دریاب باندې اسونه ورخوشي کړل. علما محدثین وایي د دریاب د پاسه د اسونو د خپو نالونو دا به کړسا کوله او په هغې باندې پورې وتل. ساینس خو د هغه زمانې و، ستا به اوس د ساینس دي. علما ذکر کوي حضرت سفینه رضی الله عنه دا یو صحابي دی، حضور علیه السلام به چې لښکر په مخه که حضرت سفینه به ورپسې وروستو را روانو. د دې لپاره که د لښکر نه څه پرېوځي یا د لښکر نه څه لقطه پاتې شي هغه به یې ترې اوچتوله. یو ناڅاپه حضور علیه السلام صحابي دی حضرت سفینه رضی الله عنه هغه چې وکتل حضور علیه السلام مخکې روان دی، لښکر ورپسې روان دی. هغه وخت کې لښکر یا حضرت سفینه قضای حاجت ته کېناست یا څه حساب وشو په هغې باندې دی رستي شو. چې دی رستي شو د صحابو جماعت یې نه مخ په وړاندې لړ وایي چې ګوري دی یوازې پاتې شه په ځنګل کې او تیاره پې هم راله شپه هم راله. وایي چې ګوري یو زمری یو زمری راغی او هغه چې کوم دی ډېر په غړمبار را روان دی. هغه خو چې ما خوراک ومونده. علما ذکر کوي حضرت سفینه رضی الله عنه هغه ورته ودرېد او ورته یې ګوره خبردار تا خو ټیک ده زمانم چې تر ځنګل بادشاه یې، دې کې څه شک نشته، ولې دا مې یاد ساته زه د هغه چا غلام یم چې په چا باندې قرآن نازل شوی دی، په کوم ذات باندې چې الله قرآن را لېږلی دی زه ګوره د هغې ذات غلام یم. علما محدثین وایي چې
چې کم ځای شخصیت غوبلیږي که نه دا مسله ده په هغه ځای کې خپل ځان ښکاره که هغه ځای کې خپل شخصیت ښکاره که هسې نه چې څوک د بېعزتي او بېقدري وکړي کم ځای شخصیت غوبلیږي په هغه ځای کې خپل ځان ښکاره کوه حضرت سفینه رضی الله عنه ورته وفرمیل وی منم دا خبره تر ځنګل بادشاه یې دې کې څه شک نشته ولې ما پېژنې زه څوک یم زه د حضور علیه السلام خادم یم دا هغه ذات چې هغه باندې قرآن نازل شوی دی علما ذکر کوي وي یا زمري هغه غړمبېده او چې د حضور نوم یې واورېده نو هغه لکۍ وړه کوله حضرت سفینه له خواله راغې خلک وایي ساینس دې ترقي کړې ده زه به ستا په زمانه کې یو ساینسدان ومنم چې هغه په زمري باندې سورلي وکړي دا سوال نه پیدا کېږي په قرآن او په حدیثو باندې چې کومو خلکو محنت کړی دی او کومو خلکو پې کوشش کړی دی الله جل شانه ورله په دنیا کې ډېر لوی مقام ورکړی دی په دنیا کې ور الله تعالی ډېر لوی عزت ورکړی دی او زما صاحب د هغې لپاره محنت چې کېږي که نه نو دغه مدارس دي په دې کې علم حاصلېږي او علما محدثین وایي دا علم چې موږ او تاسو د علماو ته الله نصیب کوي په دې مدارسو کې دا طالبان لګیا دي نو علما وایي دا علم دوه قسمه دی علم دوه قسمه دی حضرت شیخ صاحب موږ تشریف راورسو راغی الله تعالی دې په عمر کې برکت واچوي تاسو ته به ښې خوندورې مزېدار تقریر او بیان کوي الله تعالی دې او دوی له په عمر کې په علم او عمل کې برکت واچوي ستاسو طرف نه هم د خپل طرف هم د مدرسې د طالبانو د استادانو طرف نه هم حضرت شیخ صاحب په خدمت کې هر کلی وم الله جل شانه دې ورته او دا راتګ د هغوی لپاره هم او زموږ دپاره هم سبب د هدایت وګرځوي یو څو دوه درې خبرې پاتې دا کوم جوړ بس کوو علما ذکر کوي یو علم دی یو عمل یو علم دی یو عمل او دا یا ساته علم او عمل دواړه دا د کامیابی لار ده په دې باندې به کامیابی ته رسي علم علما وایي دوه قسمه دی یو هغه علم دی چې الله جل شانه د ذات نه الله جل شانه بلا واسطه یو انسان له ورکړي هغې ته درجه د نبوت وایي دا پیغمبران چې څومره الله تعالی را لیږلي دي دا د الله جل شانه بالذات شاګردان دي الله جل شانه ورله په سینه کې علم واچوي سینه ورله د علم نه او د نور نه ورله ډکه کړي نو دې ته درجه د نبوت وایي کوم یو انسان ته چې الله تعالی بالذات او بلا واسطه علم نصیب کړي دې ته درجه د نبوت وایي یو هغه علم دی چې هغه موږ او تاسو ته را رسېدلی په استادانو باندې معنا ما ته خپل استاد هغه ته خپل استاد هغه ته خپل استاد په داسې طریقه او قال رسول الله اخر کې دا علم نسبت اخیری درجه سند دا حضور علیہ السلام ته ورسی دا علم بالواسطه وي او دا صدیقین علامه ده دا صدیقین درجه ده دا صدیقین مرتبه ده دا بل عمل چې دی دا هم دوه قسمه دی یو علما وایي هغه عمل چې هغه انسان جل شانه په عمل کې داسې یو حد ته ورسي خپل سر د الله په لار باندې قربان کړي خپل سر د الله جل شانه په دین باندې قربان کړي علما وایي دې ته درجه شهادت وایي دا مرتبه د شهادت ته او دا د شهداو مرتبه ده یو هغه عمل دی چې هغه خپل خواهشات د الله تعالی د دین تابع وګرځي خپل ذات هغه چې کوم دی نو شهادت درجه نشي حاصلولی او خپل خواهشات د الله په دین باندې قربان کړي علماء دې ته درجه دا د صالحینو ده دا د نیکانو خلکو ده ګوره خپل خواهشات د الله په دین باندې قربانول کوم د الله حکم دی هغه کومه کوم څیز نه الله منع فرمایلی ده د هغې نه به ځان بچ کومه دې ته درجه د صالحینو وایي او دا څلور واړه الله تعالی په قرآن کې په یو آیت کریمه کې ذکر کړي دي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا دوه قسمه من النبیین والصدیقین دا د علم تقسیم دی او دارنګ چې کوم دی نو والشهداء والصالحین دا د عمل تقسیم دی او عمل او دا علم دا چې دواړه یو ځای شي که نه دا یا ساته دا نیغه لار ده العلم بلا عمل عقیم عرب وایي علم بې د عمل نه وایي دا شنډه ونه ده العمل بلا علم سقیم او عمل بې د علم نه دا مریض دی معنا دی که ژوند او ساه پکې نشته وکلاهما طریق مستقیم او چې دا دواړه برخ شي که نه نو دا نیغه لار ده د دې لپاره مدارس باید دې کې د درس او تدریس محنت کېږي
بیا د عمل لپاره مرکز دی، مرکزونه دي، په هغې کې دعوت او تبلیغ کېږي، او خانقاهونه دي زمونږ د مشرانو بزرګانو، هغې کې د تصوف سبقونه، د تصوف لنډ په هغې کې چلیږي، د هغې لپاره محنت پکار دی. لکه څنګه چې بشیر احمد صاحب تاسو ته ووایي په دې ځای کې به مدرسه جوړېږي. مدرسه محترمه دا ډېره لویه کارخانه ده، دا ډېر لوی آبادی دی، دا څه په لږو لږو پیسو هم نه کېږي، دا په یو کلي هم نه کېږي، دا په محله هم نه کېږي. دې کې د ګڼو خلکو هغې چې کوم دی نو د څه د تعاون ته ضرورت پېښېږي. په دې کې ستاسو په خدمت کې درخواست دی، که چا د څه ورته وایي د یو ټرالی ګټې سمې کېږي، یا د یو ټریپه یا د ټرالی شګه هغې په سمې په کېږي، یا د سیمټو یا د سیخ دپاره که څوک مستقل په خپل ځای باندې پکې اعلان کولی شي که نه، دا ډېره ښه خبره ده. دا ستاسو په دې بنیادونو کې خپله څه ورته وایي امداد واچوئ. دې د پاسه چې هر څومره محنت کېږي ستا به پکې باقاعده دې کې به دې برخئ. حضور علیه السلام صحابو ته وفرمیل اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من سلاسل. کله انسان وفات شي د عمل ختم شي، درې عملونه داسې چې هغه به ستا له مرګ نه وروسته هم تاله په کار راځي. یو ولد صالح یدعو له، یو د نیک اولاد دی چې ستا لپاره بخښنه غواړي د الله بارګاه کې. یو صدقه جاریه، یو صدقه جاریه ده، جومات دې جوړ کړه، مدرسه ده، ځمکه دې ورکړه، کوهی دې وکنسته، لار دې جوړه کړه، پل دې جوړ کړه، د هغه چې څو پورې باقي نو ستا به په ثواب کې برخئ. او بل علم ينتفع به، او کما قال علیه السلام، حضور علیه السلام فرمایي وی علم، هغه علم چې په هغې باندې فایده اخیستی شي، دا به ستا د مرګ نه وروستو دا چې نن دې ماشومانو ته ګورم، دا څنګه چې دی نن ناست یو، موږ ورته پټکي په سر باندې تړلي دي. یو وخت داسې و دا فخر احمد قاري صاحب دی هم په دقه ځای باندې ناست و، موږ ورته پټکي تړلي دي، چنګلۍ کې قرآن یاد کړی دی، او بیا د هغې نه وروستو لکه څنګه چې زمونږ محترم بشیر احمد تاسو ته وفرمیل حالات پرې راځي، هغه حالات خدا به یاد ساتئ. په حالاتو به خفه کېږي هم نه، په حالاتو کې به تنګېږي هم نه. کومه اوسپنه چې هغه تا اور کې سره کړې نه ده، کومه اوسپنه چې هغه تا په سندان او د پلک په منځ کې ډزولې نه ده، د هغې نه څه شی جوړېږي نه، ال هغې به دې څه جوړېږي. په اور باندې ګرمه کې د پلک او د سندان په منځ کې وډزئ، کله دې لور جوړ کړې بل بدله کوي، کله دې تبر جوړ کړو غسول بدله کوي، کله دې پاله جوړه کړه د ځمکې اړول بدله کوي. دا امتحانات دا به در باندې راځي، خامخا به راځي امتحانات. او چې راشي که نه نو علما ذکر کوي په امتحان پسې به د کلاس بدلېږي. که ته امتحان نه ورکوې په هغه کلاس کې به ناستې، د اول نه چې دویم ته کېږي نو په امتحان باندې، د درېیم نه چې څلورم ته کېږي نو په امتحان باندې، او چې ته وایې زه امتحان نه ورکوم نو په دقه ځای کې به ناستې، تا ته به ترقي نه میلاویږي. ترقي به ال هغې را چې امتحان ورکوې، او په امتحان کې به کوششونه هم کوې، په امتحان کې به چې کوم دی محنتونه هم کوې، محنت او کوشش دې ورسره برخ شي، نو بیا انشاءالله ورځي بیا به سړي درجه په درجه باندې ترقي راځي. الله تعالی دا مدرسه څنګه نه موږ تاسو ته ډاګه ښکاري، الله تعالی دې وکړي چې کله دا درجه راځي چې په دې باندې لنټر اورېدلي او ډېرې ښکلې کمرې پکې د لاندې آبادي، الله تعالی دې له د وجود شکل ورکړي، او الله جل شانه دې طالبانو له په دې علم کې او په عمل کې، د استادانو له په علم او په عمل کې او په اخلاص کې الله تعالی موږ ټول له برکت واچوي. د آخر کې بیا خپل مهمان ګرامی حضرت شیخ صاحب تشریف راوړه، د هغه په خدمت کې هر کله خیرالي وم، او دارنګ چې کوم دی الله تعالی دې ول په عمر او په ژوند کې برکت واچوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.